بسم الله الرحمن الرحيم. فجي البحث الثالث أحكام القراءة. هذا صفة الصلاة بيان شروع او دې کې دوه بحث تیر شو، یو د ارکان الصلاة چې شپږو د هغې په باره کې او دویم بحث کیفیت اداء الصلاة الى انتهائها. نو دا دریم بحث دی کې راته د قرات احکام بیانې. نو زمون مصنف رحمه الله درې غټې مسلې بیان کړي کتاب کې. اوله مسله دا ده چې کله امام صاحب جمع ورکي نو د سحر په منځ کې او دغه شان د ماښام او د ماخوستن په اولنو دوه رکعتونو کې به جهر کوي. په دې ورسېدلې خجي او ورسره مسله دا ده چې به بعد الاولین چې دی ماخام کې او ماخستن او کې دوا په دې کې به اخفاء کوي، پټ به وای. دا یو مسله شول. دویم دا چې یو سړی منفرد وي ځان لمونځ کوي نو د سار او د ماخام ماخستن د سار په دوړو رکعاتونو کې او د ماخام ماخستن په اولنو دوه رکعاتونو کې ورته اختیار دی که جهر کوي او که اخفاء کوي، صرف ځان ته وری. که جهر کوي او ځان ته وری او که اخفاء کوي. دوه مسلې شولې. درېمه مسله دا ذکر کړې ده د مازیګر او د ماسپښین په منځ کې به امام قرات کې اخفاء کوي، دغه شان منفرد به هم اخفاء کوي. راځي ورله أول مسألة ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأولين من المغرب والعشاء إن كان إماما، ويخفي القراءة فيما بعد الأولين. ديك وس مسألة دا چې دا جهر چاته ویل کیږي او اخفاء چاته ویل کیږي، تعریفونه څه دي. نو دې کې د علماو اختلاف دی. یو د ابي الحسن کرخي رحمه الله قول له او د هندواني رحمه الله. ابو الحسن کرخي رحمه الله فرمای اي يسمع نفسه جهر دادي جزان ته واوري، دومره تیزی وي چې خپل واوري دا جهر دی. او حد د مخافت د سلو اخفاء دادي چې تسید حروف وکي خپل وانو مریم سیدا ورسېدلې په دې معنی. نو جهر دا دی چې دومره تیزی وي خپل واوري او اخفاء دا دی چې سره تسید حروف وکي. یعنی اخفاء کې هغه ادنا دا ادنا. اچھا دا جهر کې ما ادنا دا چې خپل واوري او اقصا دا چې بلیم واوري بجهر کې ښه. او هندواني فرمای الجهر اي يسمع غيره چې بل دی ور واوري، یا اي يسمع غيره بل واوري. او اخفاء اي يسمع نفسه چې خپل واوري. او به د هندواني دا کوم قول له عام طور زمون کتابونو کې عمده مفتابه دي. نو چې بل وانه اوریدل جهر مونږ کې دوم رسول دی ویلو چې بل دی خاصو اوریدل کولې شو به هم نه اوریدل به جهر نه دی. او که یو سړي اخفاء کوله دومره کوله چې خپل هم نه اوریدل نه به دا قرات د سره ادا نشو. خبره ویګو کنه. البته مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله لیکلی دي چې د ابو الحسن کرخي رحمه الله کوم قول له باغی کې وسعت ده نو د دې گنجائش ته بس جهر بدومري چې خپل واوري، اخفاء بدومري چې تسید حروف وشي. برهل مفتابه دا بل لکه به وقاعده ده توجه جی. دا د هندواني رحمه الله قول چونکه مفتابه ده نو د کوم شي تعلق چې د جهر سره ده د غټور دغه حکم ده چې دومره تیزی وای چې خاصه
که یو صحیح سړی وګونو نه برابر او چې هغه وږي خې نو اورېدلی شو نو کوم شي نو تعلق چې د اواز سره دی اواز سره نو دغه پکې شرط دی چې دومره تیزی وي او که دومره تیزی ونه ویلو نو بغیر منی احکام نه جاری کیږي تاسو پوه شولې لکه مثلا بیع دا تعلق د الفاظ سره دی نو که ایجاب بده سي الفاظ سره وشو چې هغه جهر دغه حد نو نه به ایجاب نکیږي یا قبول وشو نو قبول بنه کیږي دغه شان نکاح دا ایجاب او قبول بکی تجهر کم حد هندوانی رحم الله د وینا موافق کو شو کیږي به ایجاب او قبول کني نه بکیږي هم دغه شان د طلاق مسله ده هم دغه شان د یمین مسله ده یعنی د چا چې د اواز سره تعلق نه دومره تیز به پکې شرط وي چې یو صحیح سره خاصه چې غیر اوریدل شي ولې پوه شي وادن الجهل على ما شمی فرمای ادنا د جهر اسمه ونفسه ذان توريد لي ويجر ذلك في كل ما يتعلق بالنطق جل نمبر 2 صفحہ نمبر 253 فقی ضوابط کی دی ہر وہ چیز جس کا تعلق قول سے ہے مثلا قرات تشہد طلاق یمین وغیرہ اس میں آہستہ کی حد یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہیں کہ خود سن سکے ورنہ اس کا وجود معتبر نہ ہوگا پوئے شلے بھی مخی راضی خانو دیو چې دا کومه قاعده ویلې علامه شامی رحم الله ودن الجهر اسمه ونفسه دا د امام کرخی رحم الله د رای موافق وکړي خیلمی ها اوس مسله دا ده چې وسله ځان لمونځ کوي نو چې کوم جهري منځونه نو موږ ویل اختیار دی وته کې جهرن کوي کې سرن کوي جهرن اولادا او کچری وسله دا سری منځونه دي دا ځان لکې نه به دي کې اختیار نشته صرف سرن به کوي وای شلې به به ور پسې بل مسله دا ده ک د چانه جهري منځ قضا شي ځان لرا ګرځي ځان لا نو کده ورځي او کده شپې را ګرځي نو ته اختیار دی او که جهري منځ قضا شي غنو کسانو نو به د شپې را ګرځي یا د ورځي را ګرځي نو دوره یې پکې دي یو دا چې د ورځې را ګرځي نو پټ به کوي رسې به کرشپین به د جهر کوي او دلته لیکلي اصح حداد شي بهر حال وته اختیار دی که جهر کی کوي او که سر نه کوي مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله لیکلي حسن الفتاوا کی کچانه جهري منځ قضا شو د جمع سره را ګرځي او د ورځې را ګرځي هم جهر وکي واجب دی جہری نماز کی قضا دن میں باجماعت کی جائے تو جہر واجب ہے رسی بھی مخی رازی البحث الرابع احکام الوتری نو بدی عنوان کی صاحب د قدری پنځه مسلې ذکر کړې دي اوله مسله د وتر کړي وي وتر 3 رکعات دي داس موږ د حناف مسلک دی یو رکعت نه دی بلکې 3 دي ندی سره بل مسله ده چې دا وتر واجب دي که سنت دي نظم د امام ابراهيم الله مسلک دی چې وتر واجب دي او د صاحبانو او د نور امامانو مسلک دی چې وتر سنت دي دلایل سره به ګورو مفتابه رایشه د زمنګ د امام ابراهيم الله دا وتر چې دا واجب دي په خبرو بیګو کنه نو نتیجه دا ده چې وسلی لو ترکها ناسيا او عامدا يجب قضاؤها چونکه قضا د واجب وي ځکه واجب په عمل کې د فرض او بشانی نو قاعده دا ده چې د فرض او قضا وي واجب عمل کې د فرض او بشانی نو د واجب هم قضا وي او د سنن او نوافل او قضا نه لہذا کده چانه سهون پاتې شو چا مسله وستا وکنه او که قصدن برخي لو ترکها ناسيا او عامدا يجب قضاؤها قضاء واجب ده لکه د فرض د مونږ
به چې قضا واجب وي فدیه چې ده دا د قضا بدل دی نو فدیه واجب وي اگر کډیر موده تیر شي. دیمه مسله دا ده چې بغیر د عذر پر راحله باندې فرض مونږ ادا کول صحیح نه دي نو واجب هم ادا کول صحیح نه دي ځکه عملاً د فرض او بشانی ای احکامات شو د امام صاحب درای موافق. او چون کې په فرض کې نیت ضروری دی چې د دې وخت فرض کوم او پاتې شو سنن او نوافل هغه کې مطلق منځ نیت کافی دی. نو تر عملاً د فرض او بشان دي کې باقاعده نیت کې الا بنیه الوتر وانها لا تجوز الا بنیه الوتر دا درې مسلې شولې او که سنت واخلو دا درې مسلې حکمونه به بدل شي لري الټه بشي کا یعنی اوله مسله کې به قضا نه وي دویمه مسله کې به بغیر د عذر پر راحله باندې صحیح وي او دریمه مسله کې بنیه الوتر نه دی ضروري مطلق نیت چره دا امر لا کافی دی دا د صاحبانو د مسلک موافق بشي. پوهیږو کنه او صاحبین دا دلیل پیش کوي چې لکه دا څنګه واجب دي لپاره خوازان نه کیږي مستقل وخت ولا نشته موږ وي بس وخت مغستان والده داغه اذان ارڅ ولا کافی دي داغه اقامت ولا کافی دي. خجيبه ور بس دیمه مسله ذکر کړی دا لا يفصل بينهن بسلام درې رکعات وکي څنګه به کیدا چې بني چې دوه کی سلام وګرځي یو به رست به وکي دا څنګه ده درې رکعات زمنګ بني زماني دي او درې وړه واجب دي یو او درې وړه په یو سلام سره واجب دي دوه رکعاتونه بس سلام مناله ډایرک بدریم رکعات ته اوچتيږي پورا کې به درېمه مسله ذکر کړي ويقنط في الثالثه دعای قنوت بوې بدریم رکعات کې نو دې و مسائل دی وګورته کې دي. اوله مسله دا ده چې مفتابه قول په بنا باندې قنوت چې دا واجب دی دعای قنوت ویل دا دعا ویل واجب دي ځین کې کینه وی وا ورسره مسله دا ده چې کله جمع معنی وتر ادا کوي لکه رمضان کې او کزان لزان له خلق وتر ادا کوي بهر حال ک امام او مقتدین دی او کسر ځان لیکي بهر صورت اخفاء پکې ده پټ به کوي لانه دعاء ومن سنه الادعيه الاخفاء دا ثابت ذکر کړی دا څو مسلې شولې دعا دا خو د جمع خبر وصل کې بده کې اختلاف دی چې جمع کې به اخفاء کوي کنه جهر وکړي نو کدا د فرض او بشانی نو دا هو د شپې مونږ به کار د جهر به کې کوي نو مفتابه رای دا و چې دا اخفاء وکړي کزان لیکي به هر حال ایو رای د چې وي پټ اخفاء وکړي تاسو پوهیږئ درې مسلې شوې څلورمه مسله دا ده نیت به تړي کنه به تړي نظمنګ د طرفین او مسلک دی چې به نیت به تړي او محکم ولا قاعده ویلې ده قیام کې چې کله ذکر مسنونو نبی باب کې اعتمدو وي نیت به کې تړل شي تاسو پوهیږئ. پنځمه مسله دعای قنوت کې به درود وایي کنه به وایي نبی علی السلام باندې دوه رای دي او مفتابه رای ده چې درود پکې نشته اخیره کې دی درود. شپږمه مسله یو سړی یو رکعت دوه رکعت تری دي او به اخر رکعت کې امام سملګری شو دعای قنوت ویلو نو شکل د بقې رکعتونه راګرځي روزه ده مثلا دعای قنوت به پکې وای کنه به وای نه به وای ولی ځکه مولوی صاحب د اخیری رکعت وکړو دعای قنوت اخیری رکعت کې دغه کې دعای قنوت هم وکړو حتی که چې اخیری رکعت کې امام سره برکو کې مرګره شو نو قاعده دار چې څوک رکوع کې امام سره مرګره شي د رکعت کې چې مخکې څه واجب یو تیر شي هغه رکوع کې ادا کیږي ټول نو که رکوع کې امام ګر کو دریم رکعت کې نو کوم قنوت ته شوی هم ادا شوی دی نو بقیا دو رکعات ته چې رباسيږي هغه د اول رکعاتونه دی اول رکعت کې دوی قنوت نه اولنو دو رکعاتونه کې نه نشته به هغه درې رکعاتونه تیتلی دي نبی اول رکعت چې کوي غي اول دی دویم دی او دریم دی په کې دوی قنوت کوي نو ولې څه پیږي به و به مسله ده
چې تاسو ویل دعای قنوت واجب ده دعا نو مطلق دعا واجب ده کنه دغه اللهم انا نستعينك واجب ده نو ليس مطلق دعا واجب ده اللهم انا نستعينك نه ده واجب او مطلق دعا چې ده هغه ادنا ما تجوز به القرات په انداز باندې ده او څوک یو بیر سبحان رب الاعلى ویل چې څومره حروف جوړیږي په دومره انداز باندې ده برحال دغه تبم نګور سیدا ده چې بس دعا چې ده دعا وکړه ادنا ما تجوز به القرات مر دعا وکړه ادنا يركن صلاه مر دعا ودی وليس اعتبار نشته هم راجح رائے دار چې دعا وکړ څومره وکړ پکېږي نو چې رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ویل هم چې دعای قنوت دعا ادا واجب ادا شو او چې اللهم ربنا اتنا في الدنيا ویل هم دعا ادا شو واجب ادا شو او چې سوره اخلاص ویلو پکې د دعا باندې باندې نو هم واجب ورسره ادا شو په خبرو پوه شو دا و مسلې دي کې بیان شولې به اللهم انا نستعينك من دغه ته دعای قنوت وایو نو دا دې کوم دورای دي چې دا دعای قنوت د کنه دغه وخت چې کوم دعا ویل کیږي هر یو دعای قنوت ده نو سیدا دا قنوت چې کوم دی قنوت دغه دعا نوم د کاری وای او باج علماء دم لیکلي دي چې نه اللهم انا نوم دعای قنوت ده اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق هذا دواء ده حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نقل ده او بل دعا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن رضی الله عنه ته دغه حکم کړو اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وتباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه ابن حبان حاکم ابن ابي شيبه په ټولو کې نقل ده نو بهتر دار دواړه دعاګانې جمع کوي او دعای قنوت په وتر پیدا کوي مخکې راځي جی ويقنوت فی الثالثه دا دعای قنوت چې وای دا به کوم وخت کې وای د دې محله ته بیانې دوه قید دي قبل الركوع یو د رکوع نه مخکې دا ځکه یو قنوت نازله ده اچ کله آفت په مسلمانانو راشي وای به هغه د رکوع نه پسی او دویم قید ده فی جميع السنه دا بټول کالی دا زموږ د احناف مسلک دی دا دعای قنوت بټول کال وایو او کوم چې قنوت نازله ده نو هغه کې د دوه قیدونه پکې بدل دی او دا چې رکوع نه پس دا دویم هغه چې کله آفت فی هغه وخت کې به خجی څلورمه مسله سوره او وتر چې دی وتر دا د صاحبانو بنظمانی سنت دین سنت کې خو په هر رکعت کې فاتحه سره سورت هم واجب ده فاتحه هم واجب ده په هر رکعت کې سورت هم واجب ده نو حکم دقه دی احتیاط دی پکې د صاحبانو بنس واسم مسله دا سره امام سے بموي جی په هر رکعت کې سورت او فاتحه دواړه واجب دي ولې د سی امام سے وایي ځکه بدی کې احتیاط دی کې دي شي سنت چې سنت یو منګه به کې صورت پریدو یا فاتحه پریدو نه به ادا نشي احتیاط دغه دی ښا خجي فاذا اراد يقنط كبر ورفع يديه ثم قنط وطريقه ولو خذلا کله چې اراده وکي چې قنوت لمنو تکبیر به وي الله اکبر لا سنه به موچتي سبع مواتن کې دا راغلیو ابا دعای قنوت وی بنځمه مسله دا ولا يقنط في صلاه غيرها بل یو کې نشته ده توابع د باب مسائل ثلاثه للقراءه د قرات درې مسلې دي اول نمبر کراهت تخصیص سوره للصلاه مليسه یو سورت مون د بار خاص کول د مکروه دي ها ندی کې صاحب د قدري
هم دوه مسلې بیانې به کې نور څه به مونږ وایو. اوله مسله دا ده چې د منځ د پاره د قران په دې سوراتونو کې منځ کې چې ته قرات کې نو یو سورت ورله خاص نه دی چې همدا به وي دین غیر بل کار نه ور کوي نه هر یو ویلې شي. اوله دا مسله ده. دیمه مسله دا ده کتب کې یو سورت خاص کې چې زب همدا سورت هر منځ کې یا یو خاص من بارکی وي چې دې کې به وېما دا به مکروه ده ورسېدلې په. وليس في شيء من الصلاة قراءة سورة بعينها لا يجوز غيرها. چې قرات د سورت بعينها دي بدسي انداز شي چې بل به کې جایز نوي داسې نشته. نتیجه ويكره دویمه مسله ايتخذ قراءة سورة بعينها للصلاة لا يقرأ في غيرها دا مکروه ده چې یو بکل ولي بل للولي. شاده مسله کې لګ تفصیل کړی دی توجه جی. هغه ویلي کچري یو سړی لازم غنل چې بدیر منځ کې به صرف دغه یو صورت ویما یا په دغه خاص منځ کې به دغه خاص صورت ویما نو به جایز به مکروه ده. او که لازم نه غنلا اسی په یو منځ کې یو صورت ویلو یا یو صورت هر منځ کې ویلو نه به کراهت وکړ نشته ده. تاسو پوه شولې خو مفتابه رای ده والحق ان المداومه مطلقا مکروه. وليس بحق ده کنه دوام کول کستا استاقده د لزوم یو کنوي هغه ته همیشګي کې دوام کې یو صورت په یو مونږ کې وي هم یو صورت د راټینګ کړي بل نه وي دا مکروه ده. اصل کې یو مسله د مولوی سمات لغوک شي شریعت کې چې څنګه غالب ګمان به حکم دی یقین کې دی یقین والا احکام به جاری کیږي عام طور دا څه ده کنه. نو دغه شان دوام چې دې باندې د لزوم احکام جاری کیږي. اگر چې منطقي کې د دوام او د لزوم مینس کې فرق دی ښا تاسو وزین کی کنه لزوم هغه ته وي چې معمول حکم موضوع باندې قطعا لګیدلې احتمال نه شي تللی شي. الله موجودن کې د موجودن د کټ کېدل احتمال شته د الله نه جل جلاله. او دوام هغه ته وي چې همیشه خو احتمال لکټ کېدوي لکه الفلک متحرک د انور روان دي هر احتمال شته ټیکټ شي. نو منطقو کې خدا فرق شته چې لزوم یو شی هغه ته ضروري مطلقه ویل کېږي دوام بل شی هغه ته دایمه مطلقه وایي. خو زمونږ په فقه کې دوام چې ده کنه د دې حکم هم د لزوم دی او دې لپاره دلیل فقها دا قاعده ذکر کړی ده چې مستحب کار چې دی مستحب کار هغه څوک همیشه کوي کنه دا بدعت جوړیږي. ولی همیشه چې کوي دا دلیل د لزوم دی ښه لازم یې غنی او غیر لازم شه لازم غنل بدعت نو. او به دې د پر دلیل عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه عمل له چې مون پسې غت طرف ته مخ راواړو او به ملګرو ته ویل چې خي طرف ته راول نبی له سلام مم کول غرم دي خدای مې دې رب راواړو چې استاد زین کې د حکم لازم نشي چې بس صرف یو طرف ته مخ راړي. دای مفهوم تاسو ته بیان کو نه دغه حدیث نه دا قاعده راوته چې مستحب کار همیشه کول دا بدعتي ځکه دا همیشه کول د سی لکه لازم ګڼل. تاسو ورسېدلې خمخ کې راځي توابع د باب منګل درې مسلې دي. یو کراهت د تخصیص د صورتو او دویمه مسله ادنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ادنى ما تجوز به الصلاة دا بني رويخه ادنى ما تجوز به الصلاة کې د امام سے بو د صاحبانو اختلاف د تاسو له متوجي شي به په سم راځو. ادنى هغه قرات چې باغی منجیز کی ادنى ما تجوز به الصلاة. د امام سے ابراهيم الله مسلک دا دي چاته چې د قرات حکم شاملي بس هغه ادنى ما تجوز به الصلاة ده جنوب سړی ویلې نشي د قرات په نوم دغه لګ دغه شان حیض او نفاس والے نشي ویلې او که یو منځ گزاري منځ کې وې دومره نو قرات پیدا کیږي. نو دا څومره دي چې عرف کې غیته قرات ویل شي نو هغه د بره لګ وضاحت وکړ دې
عرف کې چاته قرت ویل کیږي چې دوه کلمو باندې مشتمل یو آیات بس کافی ده لکه لم یلد دوه کلمې دي لم یو دا یلد ولدا ولم یولد دوه کلمې دي نو کچری یو کلمه ولکه مدهامتان نو عرف کې به دې تقرت نه ویل کیږي جنوب صلی حایز خزن نفاس والات ویلې شي قرت پنيتي چې وایي ویلې شي خیرم ده کنه ځکه کله دعا پنيتي وایي به خډیرم ویلې شي همدغه شاندي سره به مونږ کې قرت هم نه ادا کیږي تاسو پوه شولې او دغه شان امام سی وایي چې حروف تهجی لکه قاف نون وغیرہ چې دم پورا آیات دی لوستلو نو دم عرف کې د قرت نه ویلې کیږي نه دې سره مونږ نه ادا کیږي نه نور احکام په ولګوا نو مونږ کې بکل ادا کیږي چې کم اس کم څو کلمې وي یو وړو کې آیات خو چې په دوو کلمو مشتمل وي فحشر فنادى دغه شان لم يلد ولم يولد خجي صاحبانو ته تاسو وایي صاحبان وایي بې یو وګد آیات ضروری دي یا درې وړ آیاتونه ضروری دي هنو بده موږ پوه نه شو چې پدې غوښوي شو یو وګد آیات سره فرضیت ادا کیږي یا درې وړ آیاتونو سره ادا کیږي اوس وړ آیاتونه کم دي وګد کم دي دې راته تعین وکا دې نه مخکې دا مثلا ووري مفتابی راي د صاحبانو ده القول الصواب القول الراجح کی ازمن ټول فقها لیکلي ده نبه بدی کې دوه راي دي ورای دا چې شپږ حروف یې نو دا وړو کې آیات دي او درې وړو کې آیاتونو نه څو جوړ شو اتلس دوی مرای دا د جنجي وړو کې آیات چې لیکنه دي کې لس حروف نو درې وړو کې آیاتونه دیر شروع شو او دې کې احتیاط دی مفتی رشید احمد سی ابراهیم والله وای چې کوم اس کم دې شروع پدا شي نو که غټ آیات دې شروع بکی یو وینا موافق یا غټ آیات اتلس حروف بکی دوی می وینا موافق نو بس هم کار وکیږي دا مسلې زده شولې به فائدہ مونږ ته ذکر کړی دا القراءه فی الصلاه على خمسه اوجه مونږ کې قرات پنځه احتمالات دي توجه کوي پنځه صورتونه جوړیږي وایم یو قرات فرض وی دویم واجب وی دریم سنت وی څلورم مستحب پنځم مکروه نو فرض کم یو وی نو هغه کې وخت بیان وشو امام سیبوی ماته ادنا ما تجوز به قرات ما تجوز به صلات چې ده ناغه هغه قرات د چورف کې وته قرات ویل شي اثیر شو کنه دو کلمې وی یو کلمه کار نه ور کوي وړو کې یو کلمه ول آیات لکم مدهامتان هي حروف تهجی کار نه ور کوي اصحابینو مذهب موافق 30 حروف ادا کول دي 18 دوراي دي خجي دویم قرات کله واجب وي لکه قرات د فاتحه ځان لا واجب دي او قرات د سورت ځان لا واجب دي دوا دریم مسنون قرات اغدا د چې د سار په مونږ کې او د ماسخین په مونږ کې تیوالی مفصل وي عمري سي علماء نه بلکې احادیث کې نقل شوی دي ښا د قران سورتونه تقسیم شوی درې وتا یو تیوال دي او یو مسانی دي اول مفصلات دي کا ها نه بس دما چې ولغه دا وښه یو چې اول څوک ویل تیوال او به مئین او به مفصلات دي کا به مفصلات خپل ګور کې درې قسم دي دا د سوره حجرات نه شروع کیږي نو تیوال مفصل اوسات مفصل او قصار مفصل سیدار چې سوره حجرات نه شروع کیږي تر سوره بروج پورې تیوال کا طویل جمع ده او مفصل دا خجي مخکې راځي او اوسات مفصل د سوره بروج نه والا تر لم يكن الذين پورې او تر اخیره پورې شي به هغه قصار مفصل دي نو سه مسلمه ورید مسحر او ماسخین په منځ کې بتیواله مفصل ولو پوره صورت
دا مستحب د مستحبات خبره شروع ده کنه دا مسنون به مسنون او د مازیګر او د مغسن هغه کې با اوسات مفصل او د ماخام هغه کې با قصار مفصل په تحفه العلماء کې لیکلي دي د دې مطلب دا نه دی چې سورې حجرات نه دی خولول او مخ کې هم د سپریدو نه وی مطلب ادارې کې سورې بقره نه وي نه د تیواله مفصل په انداز باندې سارمنس کی وای ماسبخیم منس کی وای سورې ال عمران سورې بقره نه وي نمازګر او ماخام منس کی د اوسات موافق وای ماخام منس کی د قصار موافق وای دا مطلب دی نه چې صرف هم دغه وي تاسو ورسېدلې خبره مانی خجی دا مسنون شو څلورم نمبر مستحب دی مستحب دا چې مقیم صلی برکتی اولا کی د دیر شنواله تر سلوی خو بوله سر منس کی وای سلوی خیاتولا فاتحین علاوه او په دویم رکعت کې د شلو آیاتونو نواله تر دیر شو بوله فاتحین علاوه ولولي دا مستحب د سحر منس کی اوس مکروه سری نه دي ته وسم وکې دی دغه غلط فهمي نه چې هغه ور سره حل شي کا مكروه أن يقرأ الفاتحة وحدها يوصل سر فاتحة والولي أما مكروه هذا واجب بکی پاتې شو دا بچکی د فرض په ولونو دوه رکعاتونه کی او نوافل او سنن او واجباتو کی بهر رکعات کی سر د فاتحه والولي هغه مکروه هذا کې قصدن داسې وکي منځ واجب ولې عادت سیده سهو معنی کار نه کیږي دغه سیده سهو کې به ان شاء الله به منغو وایو چلته سیده سهو معنی کار لکېږي چې یو مکروه کار ته وشي قصدن نه تاسو پوه شولې مخکې راځي نو ځان له فاتحه لوستل مکروه یو یا سورې فاتحه ولولي ور سره وړو کې یو آیات یا دوا آیات ولولي درې وړو کې آیتونه پورانه کې څنګه مفتابي راي د به مکروه ده یا صرف سورۃ ولولي بغیر د فاتحه نه به مکروه ده یو مسله شولا دویمه مسله ده که یو اول رکعت کې سورۃ ولوستلو او ورپسې دویم رکعت کې واپس شاته را لغینه بر ولوستلو دا مکروه ده اول رکعت کې مثلا سوره آل عمران ولوستلو او دویم رکعت کې سوره بقره تراله دا منکوس ویل الټویل دا مکروه دي تاسو پیږئ کومه رسیدلې به من دغه شان مسله اوریدلې د مطلقاً خو یاد سدي دا مکروه تنزیهی دي تحریمی نه دي دي کې قیدونه دوکري قصدن داسې کول چې دي بغیر د عذر دوه قاعده قصدن بغیر د عذر داسې کول مکروه تنزیهی ده سیده سم بار نه لازمیږي نو که قصدن نو به مکروه نه ده او که قصدنو عذر نور لورتل نه مخکي هم کراهت به نشته ده تاسو پوه شولې خدا کوم مسله ده چې شاته رالی نو بس مکروه ده قصدن دی وکړه بغیر د عذر مکروه ده دام د مطلق نه ده تاسو ځان لک پوهه کوي ښا مسله ده اورا کچري سیده زدی کې مخکې ورشي دا مدق شان ده پوه شولې کچا قصدن بغیر د عذر اول رکعت کې کوم سورۃ ویلو دویم رکعت کې شاته بسراله شاته وتوای کوم مخ کې وتوای الف لام میم طرف تراله نبه مکروه ده ښا دویمه مسله دا دوه مسلې شولې مجموعي تور باندې دا څه وکنه خجي وربسي واذا قرأ في الاولى قل اعوذ برب الناس يقرأ في الثانيه قل اعوذ برب الناس ايضا کچا پاول رکعت کې قل اعوذ برب الناس ویل دویم کې هم قل اعوذ برب الناس وینو څنګه مرګ څه پاتې نشو نو کته شاته دراشي کنه قل اعوذ برب الفلق لدراشي نو به دا غم مکروه کار دی وخت منګ ویلو ولو قرأ في ركعة الأولى سورة وفي الأخرى سورة فوقها دا مکروه دی ناغم مکروه دی او دوباره ویل هم مکروه دی تکرار هم مکروه دی رانده دا
یو رکعت کې کوم صورت ویلو دیم کې ومغه وی دا مکروه ده بغیر د عذر وی قصدن وی دا دوه قاعده لګوي او که بغیر د عذر د څه دی کولو تکرار دی کو یو رکعت کې دی ویلو بلکې دی ویلو به مکروه هم نه ده او که قصدن نه سهون در نه داسې او شو به مکروه نه ده او که قصدن او بغیر د عذر او مکروه ده او مکروه تنزیه ده هغه سره سیده سهو نه لازمیږي به پوه شولې به نو که چا قل اعوذ برب الناس ولولو دویم رکعت کې به هم دا وایي نو ته که شاته دی راشي کنه قل هو لدی راشي قل اعوذ برب الفلق لدی راشي وینجي بل یو قاعده ده چې التکرار اهون من القراءه منکوسا تکرار چې دی دا د الټه ویلو نه بهر حال بهتر دی امنګ قاعده شرع مجله کې هم دغه شان په معین القضات کې اهون البلیتین کې چې کوم اخف هغه به اختیارو فاختر اهونهما اهون دار چې تکرار وکوس لکه چې تا قل اعوذ برب الناس ولو وزګیر شو یو مکروه به کې یا به تکرار کې یا به واپس راځي نو اهون دار چې تکرار وکي دا سور سیدری شامی کې دویم نمبر جل 268 نمبر سبق کې دا مسله وا همدغه شندام دا چې یو آیات ولوستلو او دا آیات بل رکعت کې به ولوستلو مخکې صورت خبر وکړه راکنه اوس دا آیات دي همدغه حکم دي خجی اوس ورسره څنوري مسلې دي دا موري منګه دا مسله ورېدلې چې کله یو سړی یو صورت ولوستلو اول رکعت کې او به ور بسې دویم صورت پری دی او دریم په دویم رکعت کې ولې نو مکروه ده دا څه ده کنه همدغه شان مشهور ده که یو رکعت کې یو صورت ولوستلو دویم رکعت کې ور بسې پرې خودلو او کم دریم صورت دی یعنی دا صورت بسې بل صورت هغه په دویم رکعت کې ولوستلو نه دا مکروه ده نه دا مسله مولوی څه مطلقاً نه ده دا حالا دا توجه جی چې د اول رکعت کې تا کوم صورت ویلو اور پسې کوم صورت دی دا دغه صورت نه کوم چې د اول رکعت کې لوستل د دین وګد نه دی نه به دا پرې دی او مخ کې دانګې نو مکروه ده نه کچري دا ور پسې صورت د مخ کې صورت نه وګد دی نو به خو دویم رکعت په ول باندې وګدول نه دی بکاره نو به هم د او داسې نه د بکار چې نیم وینم پرې دی ام خلاف اولادم بل جایز ده ورپسې صورت پرې د مخ کې وایا پتن لګي ورسېدلې کنه همدغه شان توجه جی بل ورپسې انتهایی مزیدار مسله یو رکعت کې د صورت ولوستلو خیر مخکې هم مطلقاً ویل چې دویم ورپسې کوم صورت هغه وګدیدلو دا اول رکعت د صورت نه داسې وکنه او څومره وګدیدلو دا ووري کچري یو آیات دی ولوستلو داسې یو رکعت کې یو صورت ولوستلو ورپسې کوم صورت دی ډېره اهمه مسله ده کدا داسې صورتو چې دې باندې دواړه رکعات کېدل اوري به که یو رکعت کې یو صورت ولوستلو ورپسې کوم صورت دی باغې دوه رکعات کېدل دوه رکعات به کله کېږي چې واړه شپږ آیاتونه نه پیږي به الفاظ دیگر ورپسې کوم صورت دی باغې کې شپېته حروف دي شپېته حروف یا د دې نه زیات دي نه به جایز ده چې دا ورپسې صورت پرې دی مخکې چې کوم دی اول ولې نو کراهت کله دی کراهت توجه جی تاسو دې اوس مسله باندې پوه شئ کراهت کله دی کراهت ال دی چې کله ته یو صورت ولې په اول رکعت کې او ورپسې کوم صورت وي نه د اول رکعت ول د صورت نه وګد وي او نه دغه ورپسې کوم صورت دی دا د شپږو آیاتونو نه غټ صورت وي نو او به پرې د مخ کې دانګي مکروه ده او کني مې کراهت نشته نو موږ مطلقاً مسله کوو یو صورت دی ویلو
او به ورپسې د پرې خود بل ته دی و دنګل دا به مکروه ده څه نه ده قیدونه باندې پوه شولې لکه دا دویم وګدو هم پرې خودلې شي یا دا دویم د سیو چغې باندې 2 رکعات کېدل 3 رکعات 3 یو آیات کې 3 بل آیات کې شپږ آیاتونه والو نبی څه کراهت نشته چې پرې دی پوه شولې به لکه دلته دي فقهی قواعدو کې اصل کې شامی کې او مراق الفلاح کې دي کا پہلی رکعت کی صورت اور دوسری رکعت کی صورت کے درمیان ہر اس صورت کو چھوڑنا بلا کراہت جائز ہے جس کے پڑھنے سے دوسری رکعت کا پہلی رکعت سے لمبا ہونا لازم آئی اور بسی یا وہ چھوڑی ہوئی صورت اتنی بڑی ہو کہ جس میں 2 رکعت ادا ہو سکے یعنی 6 آیات والی ہو فقہی ضوابط کی دی بل مسله دا د څومره د کراهت صورتونه منګي ویل کې چې ساون وشي به کې کراهت نشتا دم قاعده دا اگر ساون हो जाए तो उसमें कराहत का हुक्म नहीं रहता دم فقهی قواعد کې لو شامی جیل نمبر 2 صفحه نمبر 200 یو کوم شپه تمانی دي اور بس انتهایی اهم مسله دا څومره خبره مونږ وکړلې چې 2 رکعت کې واپس په شا باندې راشي یا یو وړو کې منځ کې پریدي دا مسله مکلل کنه آیات تکرار دا د فرض خبرې دي ښا ولا يكره في النفل شيء من ذلك دام شامی کی رجل نمبر 2 صفحه نمبر 259 کې ټوله خبرې دي همدغه شان تحتوي على المراق الفلاح کی دي ولا يكره هذا في التنفل في النفل يعني القراءه منكوسا دغه شان فصل کول منځ کې ضرورت پرې خوستل او دغه شان جمع کول 2 سورتونه جمع کول وغیرہ نفل کې څه مکروه نه دي کې وسعت دي مخکې راځي وهذا ما يجزى من القراءة في الصلاة ما يتناول اسم القرآن عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله وهو المفتى به لا يجوز أقل من 3 آيات قصار أو آيات طويلة حجی اوس مسله دا چې 2 رکعت بد اول رکعت بد دویم نه وګد وی کنه نو شیخین وی سار منځ کې دا مسله ده چې اول رکعت مستحب ده چې دویم نه وګد وی امام محمد رحم الله وی چې نه جی هر منځ کې اول رکعت د دویم نه وګد مستحب ده امام محمد رحم الله قول مفتابی ده القول الراجح کې راغلي دي تاسو پوهیږئ به اول رکعت د دویم نه څومره وګد وی لکه درې سلسله 2 په یو اول رکعت کې وي سلسله په دې بل کې وي او که چېرې دویم رکعت د اول نه وګد شو دویم رکعت د اول نه وګد شو نه به دا مکروه ده خو سیده سهونه لازميږي خدارته وي څومره وګد شو د دویم رکعت آیتونه د اول رکعت نه 3 یا د دې نه زیات شو نو که یو یا د زیات شو یا 2 زیات شو یا دواړه یو شو نو به کې کراهت نشته فلای کراو ورسېدلې به دریمه مسله په دې خاتمه کې القراءه خلف الامام ده ندی کې قسم یې نه کوم مسله دا ولا يقرأ المؤتم خلف الامام بسنل ولي او به کتاب چټک دي دلایلونه خاتمه د باب کیفیت د نیت د مقتدی مولوی مقتدی با ومن اراد الدخول في صلاه غيره چا پس منځ کوي 2 نیت ته محتاج دی یو نیت د منځ بکې د مازیګر کومه نکم چې امام منځ کوي حق مون نیت بکې او دویم نیت د متابعت امام بسی کومه 2 نیت شو امام کوم منځ کوي حق منځ بکې دا به شرایط نه د خبر هل نمونځ نیت بمو کې ورسره د متابعت نیت بمو کې او شرایطو کې دام د معرفت د حال د امام بې امام په حالت به پوي مسافر دی کې مقیم دی البته دومره د شروع نه د لازمي اخیره کې کو پته او ولګي د لم کافي د امام سلام واړو وی ویل کزم مسافر منظم پورا کوي نو دغه وخت کې پته ولګي د نام کافي ده پوه شولې به د خبره به دا مسله ده الله اکبر نه پس به د متابعت نیت کوي کنه یو ځای به کوي نو چا دا راي کړی د چا الله اکبر وکي غي نه پس بنیت کوي وسیدا د کله چې امام د امامت په ځای ودرېدل دغه وخت کې متابعت نیت کوم کافی ده بس ته